أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا سورة بقرة ده فنزول کی واتیا ده او په ترتیب کی د قرآن دویم سورت د دې نوم بقره ده. په دې کې د غوا کیسه راغله ده، په دې وجه سره د دې نوم یې ایښی دی بقره. په دې کې د قرآن هغه مقصد کې بیان شوی دی چې دا کتاب چې دی قرآن چې دی دا هغه کتاب دی چې دا الله پاک د خپلو بندگانو د ټول انسانیت د لارښوونې د هدایت دپاره راستولی دی. د قرآن مجید چې دی د الله له طرفه نازل شوی آخري مکمل کتاب دی. دا هغه کتاب دی قرآن چې په دې کې شک و شبه گنجایش نشته. دا له الله له طرفه د هغه خلکو دپاره چې هغه د الله نه ویرېدونکي دي، د هغه دپاره هدایت دی. دا قرآن چې دی د دې قرآن د نزول مقصد دا دی چې انسان د کفر، د شرک، د هغه ګناهونو، د منافقت د تورو شپو څخه هغه تورې شپې ختم کړي او رڼا راولي، اسلام راولي، امن راولي. دغه قرآن دا علم د هدایت رڼا عام کوي. دغه قرآن مجید چې دی دا الله راستولی دی د انسانانو د عمل دپاره. په دې کې باید چې انسانان خاص کر مسلمانان غور وکړي، فکر وکړي، په دې کې د دې قرآن څخه او نصیحت او هدایت حاصلولو دپاره الله دا نازل کړی. دا قرآن مجید الله کلام دی، د مخلوق فرقم کتاب نه دی چې په هغه کې شک و شبه شته، کفریات پکې شته. لکه اوس زموږ خلک وایي د الله د کتاب بعد کې صحیح کتاب چې هغه صحیح بخاري دی، مسلم دی، ابو داود دی، نسائی دی، دا شپږ کتاب دي. حنفیان بیا وایي چې د الله له کتاب بعد کې صحیح کتاب چې دی هغه هدایت ده. نو دا خبرې د کفر خبرې دي. د مخلوق په کتاب کې هر رقم بېدیني شته، هغه تورې شپې پکې شته چې سړی عمل په وکړي هغه د الله دشمن جوړوي، هغه د صحابهو دشمن هغه جوړیږي، د امهات المؤمنین دشمن جوړیږي چې په هغه سره عمل وکړي. دا قرآن د دغه قرآن پیغامات و هدایات دي تر قیامته پورې دي. دا د دې قرآن ذمواري الله په خپله اخیسته ده. الله د دې حفاظت ذمواري په خپله اخیسته ده. دغه قرآن د دې مقصد دا دی یوه کاڼۍ ووایه هم په دغه منډو کې د شپې رڼا جوړیږي. که بتۍ ولګوې تر هغه زیاته ده، که بلپ ولګوې. نو د الله قرآن چې څومره قدر ته یې زده کوې هغومره قدر ستا په کور کې، ستا په بدن کې هدایات راځي، رڼا راځي. که چیرې موږ د الله د قرآن خالي نن سبا
اکثره خلک د الله قرآن وایي په لکونو حافظان دي خو یو هم د الله په قرآن باندې نه دي پوه د الله د قرآن په مقصد چې څه دپاره راغلی دي په دې کې کم حلال دي کم حرام دي د څه دپاره دی خو حافظان دي تر حال کې لاندې نه دي په زړه کې ځای نشته مناظر الاسلام به نوم یې خو د الله په قرآن به نه وي پوه شیخ الاسلام به نوم یې خو د الله په قرآن به نه وي پوه شیخ الحدیث به وي لیکن دی به د الله د قرآن دشمني هغه څه رقم رب په دا قرآن کې وایي چې د انسان مړ شو بیا دې بدن لره روح نه راځي لیکن دغه مناظر الاسلام شیخ الاسلام شیخ القرآن شیخ الحدیث وایي چې سړی مړ شو دا روح برته بدل نو دا د الله د قرآن انکار دی د الله د قرآن په رڼا باندې رڼا نه ده اخیستې دغه تعویضونو چاشتونه دا شرک دی کفر دی خو دی د الله د قرآن د نبي د سنتو رڼا د ځان څخه نه ده اخیستې دوی عقیده لري دغه شیخ الاسلام شیخ القرآن چې د انبیا بدنونه نه خاورې کیږي هغه ثابته پراته دي دلته اوري ویني دا د دې قرآن انکار دی دا قرآن پر دوی لعنت وایي دغه ختمونه دغه د شفاعت عقیده دا په نبي باندې او د جادو وای په نبي جادو سره دا د دې قرآن انکار دی دغه پیرانان وای دا پر انسان باندې په ډبرې ولي دا کوي ها کوي دا د شیطان د پیري په واسه نه ده صرف دونه قدر په واسه چې د انسان په زړه کې وسوسې ورځي نور نه دی موږ نیولی سي نه موږ وژلی سي کمې او ناجوړۍ دي هغه د انسان خپلې دي یا به د دماغ د وجې یا به د زړه د وجې یا به د نور بدن د وجې پر د ناجوړۍ راځي خو پیری که مسلمان وي هغه مسلمان زیروي نه وزلس نو دغه قرآن شفا ده په دې قرآن کې بار بار به چې دا قرآن ما اسانه کړی دی څوک څه چې د دې څه نصیحت واخلي دغه قرآن ویلو والا به مسلمان وي دا قرآن ویلو والا چې عمل په کوي په پوی هغه به شیعه نه وي سني به نه وي پنجشیری به نه وي سلفی به نه وي اهل حدیث به نه وي تبلیغي به نه وي قادریه او چستیه به نه وي یکسو مسلمان به وي د ده د دین نوم هغه اسلام دی د ده نوم مسلمان دی که دی ځان ته پنجشیری یږدي سلفی یږدي دیوبندی بیا دی مسلمان نه دی دی د الله د قرآن د سوره انعام د 101 نمبر آیات باندې دی د الله په دین کې نه دی دی کافر هم دی مشرک هم دی دغه قرآن چې د چا زده سولو دته به د مور حق معلومي د خور حق به ورته معلومي د ماینې حق ورته معلومي د ټول انسانیت حق ورته معلومي د لمانځه په معنا به پوي په اذان به پوي په علاقه کې به امن وي چې کم سړی د الله د قرآن لیرې و د هغه کور به په تیارو کې هغه به په تیارو کې وي هغه به کوي شرک ځان ته به مسلمان وي دی به کوي کفر ځان ته به مسلمان وي اوس په پنجشیریانو کې هم شیخ الاسلام شته په دیوبندیانو آیاتانو کې هم شیخ الاسلام شته په جماعت اسلامي کې هم شته په هر ډلې کې شیخ الاسلام دی بس هغه دوی ته د الله تر قرآن زیات محبوبه دي د هغو خبرې د هغو فتوای د الله تر قرآن زیات ورته محبوبه دي که موږ ځان پوکول غواړو د الله دوستان جوړول غواړو دوی وایي اولیاء هر هغه څوک چې د الله قرآن په معنا زده کړي په هغه باندې عمل وکړي دا د الله ولی دی اولیاء معنا ټوله هغه مسلمانان د الله دین منلي اولیاء څوک دي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین زما ورونو
دا قرآن باید چې موږ زده کړو په دې عمل وکړو او تر بله پورې ورسوو